که زموږ دغه بېستري او زموږ دغه بېغیرتیا پر موږ باندې به دا عذابونه نور هم زیاتېږي. ځکه تاسو تاریخ مطالعه کوئ چې پر کوم قوم باندې عام عذاب راغلی دی نو د هغه عذاب اصل وجه صرف زیاته سوې ده کول دي. حتی چې چند ښځې بېستري کول د پښتنو ښځو بېستري هم و انتها ته ورسېږي. حتی چې بیا به د دوبۍ او د دې زګې فرق به بیا نه سره کېږي. نارینهو بېغیرتیا ده چې موږ پر دې ښځو باندې کنټرول نه کوو، په ښځو باندې سطر نه کوو. ولې الله تعالی وایي زه دا کوچني عذابونه پر دې راولم لعلهم یرجعون، په دا وجه باندې چې دوی به ما ته رجوع وکړي او توبه به وکړي د خپلو ګناهونو څخه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ګرانو محترمو او قدرمنو مسلمانانو ورونو، نن سبا هر انسان د تکلیفاتو او مشکلاتو او زمینی و آسمانی فتنو سره مخامخ دی. مطلب چې هر انسان د هر قسم پریشانیو ښکار جوړ شوی دی، حتی چې خوشاله انسانان ډیر کم دي. لہذا دا وجه څه ده؟ دا وجه ټوله زموږ د هغه بېدینۍ هغه بدبویه اثرات دي. البته که صرف د هغه د پریشانیو پر حالات باندې پاتې سو نو هم به د الله تعالی د طرفه پر موږ باندې عظیم رحمت او دا به د الله تعالی د طرفه پر موږ باندې عظیم احسانات که صرف پر دې کوچني پریشاناتو باندې پاتې سو. بلکې که چیرې موږ د هغه د بېدینیو په سمندر کې ډوب یو او هر قسم بېدیني کوو، د خپلو خواهشاتو موافق زندگی تیروو او د قرآن و د حدیث او د مذهب مطابق زندگی نه تیروو او د نبی علیه السلام په طرز و طریقه او حلیه و نقش و قدم پر تک باندې شرمیږو، هغه نه کوو. حتی چې یو څوک لا پر سنت طریقه باندې برابر یې هغه ته موږ لیونی وایي العیاذ بالله. مطلب چې د خپل طبیعت موافق زندگی تیرول غواړو او د دین اسلام د دین شریعت په چوکاټ کې دننه زندگی نه تیرو. او ښځې مې لکه بیزوګانې په لوڅو سرو او لوڅو مخانو باندې په مارکیټو کې ګرځي او په بازارو کې ګرځي. مطلب چې ښځې مې یو مخ بې ستره سوې او د نن سبا د معاشرې مې ټوله نارینه و زنانه هغه مې ټوله عیاش سي. حتی چې د توبې وکښلو ته د چا رجوع نسته، نه و توبې ته فکر سته، نو بیا به د الله تعالی د طرفه او د قیامت څخه لږ څه مخکې به قسم عذابونه پر موږ باندې مسلط کیږي. لکه د زلزلې جټکې زیاتېدل، تاسو یې وینئ چې نن په کوټه کې زلزله وسوله، نن په پشنګ کې زلزله وسوله، نن د بلوچستان په پلانکي ښار کې زلزله وسوله، نن په پنجاب کې زلزله وسوله، نن په افغانستان کې داسې جټکې د زلزلې وسولې. دغه جټکې به د زلزلو چې دي هغه به زیاتې سي. که زموږ دغه حالات او زموږ دغه بېدیني او موږ دغه د خپل طبیعت موافق زندگی تیروو نو بیا به د زلزلې جټکې هم را باندې زیاتېږي. او دغه رنګه د پیلبو و تناو یعنی د آسماني بجلي د هغه په کثرت سره رایله کېدل. تاسو به لیدلي چې اوس داسې په لږ ټیم کې د تناوې د پیلبو رایله سولې چې هغه ډېر تاوانونه وکړو، ډېر جاني نقصانونه وکړو، ډېر کسان د دغه څخه چې دي هغه مړه سولو. او دغه رنګه به دا عذاب هم را باندې راسي چې زوی و پلار او مور و لور دا به په ژبه نه سره پوهېږي. او تاسو به لیدلی په دا اوس روژه کې 2024 دا اوس روژه چې تېره سوله، په دغه روژه کې د سپوږمۍ او د لمر دواړه ترنځ په دا یوه روژه کې راله او دا د قیامت علامات څخه یوه علامه نبي علیه السلام ذکر کړې ده. اوس که څه هم بعضې علما بیا وایي چې دا په اوله شپه باندې به د سپوږمۍ ترنځ او په نصف کې به بیا د المر ترنځ نو دې ته بیا چې دی دغه د قیامت علامه وایي. که چیرې په یوه روژه کې راله دې د قیامت علامه نه ده. بعضو علما بیا دا په پسې کړي. لہذا دا رقم نه ده. د نبي علیه السلام مقصد دا دی چې په یوه روژه کې به دا دواړه شیان چې دي هغه به وجود پیدا کړي. په دا تېره روژه کې اوس وجود پیدا کړي. په 14مه روژه باندې سپوږمۍ ترنځ ونیوله او په 28مه روژه باندې لمر ترنځ ونیوئ. دا هم د قیامت علامات څخه غټه علامه ده او د مهدي آخر زمان وراتګ ته نږدې وخت ده. او دغه رنګه که چیرې زموږ دغه رقم بېدینۍ د خپل طبیعت موافق زندگی تیروو نو بیا به سختترین او توفاني بارانونه به را باندې ورېږي. اوس نن سبا هر انسان یې په خپله ویني
چې سره کم بارانونه دي او سره کم مندونه دي، سره کم شلې دي، سره کم اوبه روانې پر دې کلیو باندې. لکه اوس به تاسو ټوله د نیټ ته لارې لیدلې چې په پاکستان و افغانستان او نور ملکو کې څومره طوفاني بارانونه وسول، حتی چې ډیر کورونه او ډیر کلي د منځه ویوړل، یعنی چې بیخي ډیر جاني او مالی نقصانونه یې وکړل. او خاص کار په ټولو دوبۍ کې داسې تاوانونه وکړل چې قسم په خدای چې دا موټران او اوبو داسې راخیستي وو تاسو باکسان دي. د الله تعالی عذاب ته بیا ګوره، دا موټران دغسې د اوبو راخیستي وو تاسو باکسان یې راخیستي دي. دا چیش دی؟ دا صرف هغه د دوبۍ د خلکو د نارینه و د ښځو هغه عیاشه زندګي وه چې دی تېروله، عیاشي یې کوله، هغه بې ستري یې کوله، حتی دومره عیاشي چې قسم په خدا که زه په دې کلیپ کې هغه عیاشي بیانوی سم چې د دې دوبۍ د زنانو کم رقم عیاشي وه، زه تعبیر قسم په بالله که په کوی سم. دغه رنګه په عربو ممالکو کې اوس دا بدبختي او دا بېغیرتیا راغلې ده. په مسلمانانو چې کوم ملکونه دي په هغه کې دا بېغیرتي او دغه بېننګي راغلې ده چې د ښځو بېستري چې ده هغه بیخي ډېره سوې ده. او دا عذابونه به پر موږ باندې نور هم زیاتېږي که زموږ دغه بېستري او زموږ دغه بېغیرتیا یې پر موږ باندې به دا عذابونه نور هم زیاتېږي. ځکه تاسو تاریخ مطالعه کوئ چې پر کوم قوم باندې عام عذاب راغلی دی، نو د هغه عذاب اصل وجه صرف د ښځو بېستري کول دي. چې ښځې بېستري کول نو پر هغو باندې الله تعالی بیا هغه عذابونه راوستلي دي چې تاسو بیا تاریخ مطالعه کوئ چې کوم عذابونه پر کومه طریقه باندې ورغلي. البته زموږ په پښتني سیمه کې هم بېستري دومره زیاته سوې ده، حتی چې چند وخت بعد به د پښتنو ښځو بېستري هم و انتها ته ورسېږي، حتی چې بیا به د دوبۍ او د دې زګې فرق به بیا نه سره کېږي. دغه رقم لڅې به الله یعوذ بالله بیا راوځي لکه څنګه چې په دوبۍ کې راوتلې الله تعالی دا عذاب پر راوستي پر ټوله دوبۍ باندې. دغه رقم بیا پر دې سیمه باندې او پر دا مسلمانانو باندې پر دې ملکو باندې هم دغه رقم عام عذاب راځي. لکه اوس هم د عذابونو موږ تاسو وینو، د جټکې د زلزلو هر وخت د هر سړی په خوف کې دی، منټ پر منټ باندې په خوف کې دی. د طوفاني بارانو څخه خلک په خوف کې دي، خالي وریځه خلک وویني خلک په خوف کې. هغه وجه چیش ده؟ وجه دا زموږ بېدیني ده، زموږ د ښځو بېستري ده او زموږ د نارینهو بېغیرتیا ده چې موږ پر دې ښځو باندې کنټرول نه کوو، په ښځو باندې سطر نه کوو. لہذا دا اوس چې کوم طوفاني بارانونه دي او یا د پیلبو و تناو رایله کېدل دي، خلک د داسه په خوف کې دي، او یا په هر ځای کې د زلزلې جټکې دي یا نور داسې عذابونه دي، نو دا صرف د الله جل جلاله د طرفه یو کوچني عذابونه دي. دا به غټ عذابونه که څه بولئ نه، دا کوچني عذابونه دي. ځکه الله تعالی په خپله په قرآن مجید کې د سورة السجده آیت نمبر 21 کې په دې کې فرمایي، وایي ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون. وایي زه به په دې خلکو باندې د دوی د ګناهو په وجه باندې عذاب راولم، خو دا عذاب به کوچنی عذاب وي، غټ عذاب نه وي. غټ عذاب به زه په آخرت او په قبر کې ورکوم، په ورځ د قیامت باندې غټ عذابونه ورکوم. په دنیا کې غټ عذاب نشته، دا کوچني عذابونه دي. دا موږ چې کوم وینو دا صرف موږ د ځان لپاره غټ عذابونه بولو، که نه دا چې دي دا د الله تعالی د طرفه کوچني عذابونه دي. ولې الله تعالی وایي زه دا کوچني عذابونه پر دې راولم لعلهم یرجعون، په دا وجه باندې چې دوی به ما ته رجوع وکړي او توبه به وکړي د خپلو ګناهو څخه. لیکن که چیرې دوی توبه پر دغه برسېره باندې نه کاږي، نو بیا به الله تعالی یو داسې عذاب راولي چې ټوله به بیا تباه کوي. الله تعالی جل نه کوي، الله تعالی دې پر موږ باندې دا عذاب نه راولي، خدای پاک مې دې په خپل عذاب باندې نه وژني. لہذا راسې ای مسلمانانو، که نارینه یو او که ښځې یو، چې په ګډه سره توبه وکړو، الله تعالی ته توبهګار سو او پر خپلو کړو ګناهو باندې حقیقي توبهګار سو او د خپلو کورو پر ښځو باندې په کلکه سره خصوصا کنټرول ولګوو، په کلکه سره باید پر دې ښځو باندې کنټرول ولګوو، نو به د الله تعالی د طرفه پر موږ باندې رڼا وسي او خدای پاک رحمتونه به را باندې نازل سي. که نه ورنه زما د رب په ذات قسم یې، زما د په هغه ذات قسم یې چې موږ پیدا کړي یو، چې هغه عذابونه به را باندې راسي چې بیا به مې یو طرف ته مخ نه ګرځي او بیا به د افسوس لاسونه مږو، خو لاس ته به هیڅ نه راځي. ځکه چې د الله تعالی قهر گئی چې دی هغه په جذبه کې راځي. الله تعالی د خپل قهر په جذبه کې نه راولي. خدای تعالی دې موږ ته معافي وکړي
لہذا د خدای د پاره اول خپل ځانونه باید پر دین باندې برابر کو او بیا په کورو کې خاص کار پر دې ښځو باندې کنټرول ولګو د ښځو پر بې سترۍ باندې کنټرول ولګو چې د ښځې بې سترۍ نه وکړي د ښځو بې سترۍ ډېر سخت نقصانونه دي او ډېر سخت تاوانونه دي نو لہذا بیا خاص کار پښتون خو ډېر د غیرت وخت را تېر کړی دی د پښتون تاریخ خو تاسو مطالعه کوئ د پښتانه تاریخ علیحده کتابونه شته چې د هغې نوم دی تاسو خو د پښتون تاریخ مطالعه کوئ چې د پښتون څومره د غیرت وخت تېر کړی دی لیکن پښتون نن څومره بې غیرته سولو خصوصا د ښځو په باره کې څومره بې غیرته سولو د ښځو د بې سترۍ په باره کې څومره پښتون بې غیرته سولو هغه نیکهګانو زموږ ور نیکهګانو چې کومه زندګي تېره کړې ده کوم د غیرت وخت یې تېر کړی دی تاسو خو هغه مطالعه کوئ که څه و دې کتاب ته نه وګورو و دې دین ته نه وګورو د دې خپل نیکهګانو تاریخ خو تاسو مطالعه کوئ چې هغه څومره د غیرت زندګي را تېره کړې ده هغه څومره د ننګ او د ناموس زندګي را تېره کړې ده چې د هغو د ښځو پلو په کال چا نه دی لیدلی لیکن نن په دې کوڅو په مارکیټو په دې دوکانو کې د چا ښځې د چا ماینې او د چا لوڼې ګرځي د چا خویندې ګرځي دا څوک دی هغه موږ ورته یو د خدای د پاره راځي چې په کلکه سره توبه وکړو نو به الله تعالی موږ ته معافي وکړي د الله تعالی را طرفه په موږ باندې رحمتونه نازل سي نو چې هر وخت وریځ ویني هغه د قهر او د عذاب ډکوي په دنیا کې حکومت الله تعالی را تبلا کړی دی په دنیا کې سرکار الله تعالی را تبلا کړی دی نه د بجلی درکستا نه د ګیس درکستا ګرانی د خدای تر کوره دی او دغه رنګه آسماني چې کوم فتنې او عذابونه دي هغه د الله تعالی را طرفه را باندې مسلط دي دا څه وجه ده دا ټول زموږ بې ننګي زموږ بې غیرتیا زموږ بې دیني ده ټول زموږ د بې دینۍ اثرات دي د خدای د پاره راسي چې سم سو الله تعالی ته نو د الله تعالی را طرفه به رحمتونه را باندې وسي الله تعالی دې پر دې چند خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي وما علینا الا البلاغ المبین